Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Sir Dr. Kashif Nawaz. Aka څنګه مونږ تاسو ته پته چې په شجر نسب کې رواني مونږ عدنان ته شجر نسب رسول یو چې په هغه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انتخاب شوی دی چې د دین وړاندې مونږ د عدنان، معاد، نزار، مزر، الیاس، مدرکه، خزیمه، کرینا حصہ بیان شو. نن چې کوم زموږ لیکچر دی هغه نظر دی. نظر بن کنینا بن خزیمه بن مدرکه. خو د نظر چې کوم اولاد وو عبدالمناف، ملکای یا ملکان، عامر یا عمرو، مالک او یخلاد. د عبدالمناف نه چې کوم دی قیس پیدا شو او یخلاد نه چې کوم دی بدار او بل عاتق یا عتیق یا عاتقه پیدا شو. بل د نظر زوی دی مالک چې په مالک د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انتخاب شوی دی، یعنی مالک بن نظر بن کنینا. د مالک چې کوم اولاد یو بو حارث او بل بو فهر. د حارث زوی ثعلبه، د ثعلبه زوی سریر او د سریر اولاد هند. دغه چې کوم فهر چې کوم دی لقب قریش هم ورکړی دی، یعنی قریش چې کومې قبیلې راغلي دي او کوم نسل خور شوی دی قریش د فهر اولاد دی. او فهر چې کوم دی خپله یو ډېر لوی طاقتور او بهادر انسان و. د ده مخکې به د چا نه چلېده، بس هم د ده به چې کوم دی حکومت کېدو. زه به څه غوښتو هغه کېدو. نو څنګه انسان ځان سره یږدي که زه شیر یم یا وایي چې زه حیدر یم، زه ازمریم. دغسې چې کوم دی د یو لقب ځان سره کېښو قریش. او قریش چې کوم دی بې سورې قریش هم د دې د قریشو په خاندان باندې نازل شوی دی. طاقتور خلک وو او الله تعالی دین خواریم چې کوم دی کوم غیرتي انسان یې که نه او کوم سخت دي الله تعالی هم دین خواري. کوم چې دا ناراض دی او دا ښاري خلک والي او دي چې کوم دی دغه کوي نه د دین په دغه باندې کار لري او نه چې کوم دی په عام خبرو باندې کار لري، بس خپل کار سره کوي. نو الله تعالی دې له کار نه اخلي، کار الله تعالی صرف د غیرتي خلکو نه اخلي. دا قریش هم ډېر زیات غیرتي خلک وو، ځکه الله تعالی چې کوم دی پیغمبر علیه السلام په دې قریشو کې راولېږي. نو قریش چې کوم دی دا په سمندر کې یو ځناور دی او په هر یو ځناور باندې دی اټیک کولی شي دا قریش، او په ده باندې چې کوم دی هېڅوک هم اټیک نشي کولی. نو ده چې کوم دی بیا ځان باندې خپل لقب ځان سره دغه کړو قریش، فهر نوم د ده. نو بیا چې څومره قبیلې به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انتخاب بیا په فهر په اولاد کې شوی، یعنې په قریش کې شوی دی. نو قریش کې چې کوم دی څه کړی پیغمبر علیه السلام راغلی دی. خو د فهر چې کوم اولادو محارب بن فهر، الحارث بن فهر او غالب بن فهر. د محارب زیو شیبان او د شیبان زیو ماهشیا یا محاشیا. د غالب چې کوم اولادو چې په هغې کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انتخاب شوی دی قیس بن غالب، عامر یا عمرو بن غالب او لغی بن غالب او تیم الادرم بن غالب. بیا په لوخی کې چې کوم دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انتخاب شوی دی. د لوخی څوک زامنو؟ خزیمه بن لوخی، سامه بن لوخی، سعد بن لوخی، عوف بن لوخی، حارث بن لوخی او عامر بن لوخی. دا قریش چې کوم دا لوخی اولادو ده، خزیمه، سامه، سعد، عوف، حارث، عامر. دا په خانه کعبې نه اخوا دی خو لرې تلي وو. دې چې کوم دی خانه کعبې سره نږدې نو دا ایثار شوي. د دې چې کوم ابا و اجداد د دې مخکې نو دغه کړی. که خانه کعبې چې کوم په خانه کعبې په مشارۍ کې چې کوم راغلي هغه کعب و، کعب بن لوخی، چې په هغه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انتخاب شوی دی. هغه په حصه نمبر 14 کې بیان شي، یعنې په 14مه حصه کې به د کعب اولاد بیان شي او په 14مه حصه کې به بیا د عامر بن لوخی اولاد بیان شي. د عامر چې کوم د اولادو هغې نه بیا څومره قبیلې جوړې شوي او د کعب څومره اولادو او په هغې کې څومره قبیلې جوړې شوي. دا ریډ کلر کې چې کلر دا په 14مه حصه کې بیان شي او وایټ کلر کې چې کوم ګول دی تو شوی دا په 14مه حصه کې بیان شي. خو د لوخی چې بل زوی خزیمه، د خزیمه زوی اسد، د اسد زوی دودان او د دودان زوی علم یا اتم، د علم زوی کبیر، د کبیر زوی یغمر، د یغمر زوی رباب او د رباب زوی حجش. بیا د حجش چې کوم اولادو عبدالله بن حجش،
ابو احمد بن حجش او عبید الله بن حجش بن حجش. د ابو احمد چې کوم زوی هغه نوم عبدالله او د عبدالله زوی محمد. ځینې تاریخ دا هم راغستی چې دا اصل چې کوم دی دا د دې خزیمه اولاد دی، یعنی اسد بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان. بعضې تاریخ چې کوم دی دا اسد دا د هغه خزیمه په اولاد کې مچولی دی، یعنی د هغه سره چې کوم دی لیکلی دي. قاب بن لخی بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن کنینه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان او په حصہ نمبر 14 کې بیان شي.